یکړی دا حق دین خدمات کړی دا حق دین خدمات عالمان با مانی دیوبندیان با مانی دیوبندیان با مانی دیوبندیان با مانی دیوبندیان با مانی کړی دا حق دین خدمات کړی دا حق دین خدمات عالمان با مانی دیوبندیان با مانی دیوبندیان پامانی دیوبندیان پامانی دیوبندیان پامانی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون صدق الله العظيم زما محترم مسلمانان ورونو دغه نننی ویډیو د عبدالرزاق پنجپيري چې د نعمت الله پنجپيري د وینا مطابق خضر حیات ثانی دي ان شاء الله د دې وضاحت بیا وروسته کوم هغه څو ورځې وړاندې د مفتي صاحب محترم په باره کې ویلي چې دا مشرک او کافر دي او دی به موږ مشرک او کافر ثابتو مسله دی ځای روانه وه خضر حیات چې د پنجپیریانو یو ملا دی مفتي صاحب محترم د هغه په باره کې ویلو چې دی د 15 وجوهاتو په بنا باندې کافر شوی 15 وجوهات یقینا دا ډېر زیات دي د هغې په جواب کې مفتي صاحب محترم دا ویلو چې ما سره دی کېنوي دی به زه ثابتوم نو اصولي خبره دا وه چې پنجپیرانو مفتي صاحب محترم سره دی کېنولي او دا وجوهات د کفر یو بل سره مخامخ راغل دی پنجپیرانو د مفتي صاحب محترم په باره کې خپل رأی ظاهره کړه مفتي صاحب محترم یادوي چې دا مشرک او کافر دی نو د دوی د وینا مطابق مفتي صاحب محترم کافر مشرک د مفتي صاحب محترم د وینا مطابق خضر حیات چې دی هغه کافر دی مسله اصولي دا ده چې دا دواړه علما په خپل منځ کې کینی یو وجه د مفتي صاحب محترم په باره کې چې د پنجپیرانو کومه فتوا ده او دویمه وجه د خضر حیات په باره کې چې زمونږ د مفتي صاحب محترم کومه فتوا ده یو مسله به راوالو په هغې باندې یو بحث وکړو که چېرې ما د عبدالرزاق ته ویلي نعمت الله ته دې ټولو پنجپیرانو ته ما ویلي دي که چېرته مفتي صاحب محترم ستاسو د وینا مطابق مشرک تاسو ثابت کړو ستاسو په لاس باندې به زه بیعت کوم او ستاسو د دې پنجپیرانو ګستاخانو په جماعت کې به زه اعلان دا خو اصول مطابق خبره د طریقه هم ده نو ما د عبدالرزاق ته مو وی نعمت الله ته مې ویلو مخکې مې عبدالرزاق ته غالبا چې یو دوه کلیپ هم شوي عبدالرزاق ته هم شوي حضرت علي ته هم شوي لیکن الحمدلله پنجپیریان تر اوسه پورې داسې جواب موږ ته نشي راکولی چې وایي خضر حیات موږ مناظرې ته کینو او په دې مسله باندې مفتي صاحب محترم او د دوی دا ملا بحث وکړي او دا مسله حل شي صرف ویډیو تکینی کیمرې تکینی او خپل ګډې وډې ویل لکه دې نه سم نه جوړېږي طریقه دا ده درته مې بیان کړو بیا دې عبدالرزاق زما په باره کې دوه درې خبرې کړي دي نور ویډیو خو د تقریبا 11 منټه ویډیو کړی په هغې کې خو نور بې ځایه خبرې ډېرې کړي دي تقریبا 2 منټه خبرې زه د هغې جواب کړو نور بې ځایه خبرې هغې موږ جواب نه کړو کوم سپک الفاظ د ویلي دي د عبدالرزاق دا ویلي دي مفتي صاحب محترم یادوي زما متعلق چې دا یې دې دپاره ساتلی دی چې مفتي صاحب محترم کله چا مخې ته نه راځي نو به یې دې جواب ته را مخې ته کړي هی افسوس دا به دا خلک ګوري چې مفتي صاحب محترم مخې ته راځي که نه راځي دا زه چې تا ته جواب در کوم او په باقاعده په ویډیو کې درته موبایل نمبر پرېږدم او درته مې طریقه مو ښودله چې یو مسله ستاسو یو مسله زمونږ نو دا د تېښتې لاره نه ده دا د کېناستلو لاره ده او چې ته دا خبره کې نو خامخا ته خو به څه ناڅه جامې ځان ته جوړې بیا دې وایي په خپله باندې دا ویلم وایي ده په ویډیو کې خپل نمبر ورکړی الحمدلله د الله پاک فضل د موږ ویډیوګانې کتلې دي تر دې چې نمبر مې اخیره کې ورکړی دي هغه اخیر هم د کتلې د نمبر هم زما اورېدلې کېدای شي نوټ کړی هم دي لیکن دا جواب یا د ټلیفون جرأت او قدرت او طاقت دا سړي نه لري لکه چې نمبر درته درغی په رابطه وکړه چې یاره بس یې به کېږي نو خبره به حل کړو لیکن دغه جرأت د ده نه ونه شو بیا دې وایي چې دا خلکو په سترګو کې دې خاورې اچي نو د خلکو سترګو کې خاورې دنیا الحمدلله نن سبا بینا د هغوی پوهېږي
چې کم سړی خوري چې تختی او کم سړی چې میدان کې کینه خلک پیژني مناظرې خلک ګوري چې څوک مناظرې کوي او خالی ویډیوګانې کلیپونه خلک ګوري چې څوک کلیپونه کوي میدان ته نه راځي هغه خلک ګوري نه سبا خلک وړاندې نه چې تاسو په دوکه کې واچوي الحمدلله نن هغه مسلمانان دي چې تاسو په دروغ باندې ټول توي بیا دا خبره کړې ده مفتی صاحب محترم یادای چې داغه متعلق ما کوم کلیپ کړو نو داغي نوعیت داو چې مفتی صاحب محترم به ما سره کینی دا عبدالرزاق ما سره بکینی خپل ایمان به ثابت کی داغي نه بعد بدته دا اجازت پی چې دا چا په کفر او په اسلام خبره کی دا اصول تک په کور کې جوړ کړي یا د خضر حیات په مدرسه کې ټیک دا نور د دنیا اصول دانه ته چې کوم قصې او ما سره د کینې ته ځان ته لګوره ستا د حالت وګوره ستا حالت خدای چې نمبر مې درکې زرینګ راتاو کې مفتی صاحب محترم سره ځکینم ته بیا ګوره تاسو د سوي دوه نشي کولای چې دوی په دې سره جوړي بیا دې دا وایي چې مفتی صاحب محترم ته مخکې دین اجازه نشته چې ځان مسلمان ثابت کړي نو تاسو هم طریقه خود راکړه چې راځه کې بنو مفتی صاحب محترم بکینی او تاسو مولا بکینی پته به ولګي چې خضر حیات مسلمان دي کوم مفتی صاحب محترم مسلمان دي الحمدلله زموږ د ایمان دي چې مفتی صاحب محترم صحیح العقیده صحیح المذهب مسلمان دي او زموږ استاد زموږ مکمل په هر یو څه کې مشر دي نو دار تا ته پته وي که تاسو په څه قسم الزام خو ناس ته غواړي ناس ته نه کېږي په اوی ډزو باندې سن کی بیا دا خبره کړې ده مفتی صاحب محترم یادی چې داغه د ورځې 15 فتوی موږ به کوم خبر هغه سره بحث کوو او زموږ د شورو نه د باره کې فتوا دا و چې دا مشرک دي نو زم چې مفتی صاحب محترم کوم خبره کوي په دلایل سره تاسو وړاندې ثابتې چاته چې خبره کړې ده هغه مطابق ناس ته کړې ده او خبره وتواضحه کړې ده مسلې باندې دلایل بیان کړې او تاسو خالی هغه ډوزولې چې دنیا یې پیژني د ناس جو قسم نه لري تاسو پتی خو دغه دي کوم تاسو مونږ شاکر اول زمارو او بیا سندرغاړی شو تاسو پتی بدی کدم غوډي تاسو مفتی مونږ شاکر اول نه چو دا شعر مری او بیا څه شي شو بیا منکر حدیث شو پتی چا بدی په د ناس طاقت نه نور ارسړي پدی باندې پیږي او بل دا به ته ویم چې تاسو فتوی لګوي تاسو مشر مولا مفتی منیر شاکر صاحب د وینا مطابق په پنځپیر جماعت کې صرف او صرف فتوی بد اخلاقی بے ادبی د کفر او د شرک ټاپی نور څه نشته زره ته نه ویم استاد مشر نو کم از کم دی خپل مشر په دې خبره باندې اطمینان او قناعت د عبدالرزاق ته نن بیا یو خبره کوم چې څو ورځې تقریبا یو 15 شپږ ورځې به شوي نعمت الله تم یو جواب کړی دی الحمدلله هغه په لا اوسم سوچ کوي اوس پورې لا ودرې هغه ته ما ویلو که مفتی صاحب محترم سره خضر حیات کینی خو عقیده او موضوع معلومه ده مفتی صاحب محترم په باره کې ستاسو وینا د کفر او د شرک ده د مفتی صاحب محترم ستاسو د خضر حیات په باره کې وینا د کفر ده بس ټیک ده موضوع متعین ده د افراد ترمنځ بس خبره معلومه ده د خضر حیات او د مفتی صاحب ترمنځ قبل فرض د مفتی صاحب محترم په مقابل کې بل یو پنځپيري وي چې زه خپل مقابله کوم نو د هغې دپاره دوه صورتونه دي یو صورت دا دی د خضر حیات د عجز اعلان وکړي چې هغه مناظره نشي کولی مفتی صاحب محترم سره ناسته نشي کولی بالکل عبدالرزاق تکینه د خضر حیات د نماینده په حیثیت باندې د خضر حیات د کفر خبره به تکي د خضر حیات د هغې دفاع به تکي او د مفتی صاحب محترم په باره کې مفتی صاحب محترم به خپله دفاع کوي که بالفرد موږ ته خدمت حواله کولی شو موږ هم الحمدلله تیار خو چې مفتی صاحب محترم وینو الحمدلله هغه جواب کولی شي نو مفتی صاحب محترم په باره کې چې ستاسو څه خیال دی هغه به تاسو او مفتی صاحب محترم چې ستاسو د خضر حیات په باره کې خو د دې سره به د خضر حیات د عجز اعلان کوئ نو موضوع بیا زړه په زړه او که بالفرض د خضر حیات د عجز اعلان نه کوئ او وی چې نه بیا موږ مفتی صاحب سره کینو نو د هغې دپاره بیا درته ویمه چې خضر حیات ژوندی دي د خپل کفر او د ایمان خبر دی هغه وکړي نماینده د خضر حیات په ژوند کې د عجز نه علاوه موږ نه منو عجز اعلان نشي کولی بس بیا بالکل که بل سړی راځي نو د هغه سره موږ د نوې موضوع تعین او نوې موضوع داسې نه چې تاسو ته د هغې خبره مخکې نه وي نوې موضوعات زموږ ډېر وخت نه ستاسو سره چلیږي دوه دي یو مسله د سماعي موته ده او دویم مسله د عذاب او ثواب قبر عذاب او ثواب قبر په باره کې مې بل نعمت الله تم ویلو چې تیار شه نوې موضوع دا شو خضر حیات د عجز اعلان چې نه کوي نوې موضوع تاسو د عذاب او ثواب قبر شو او ستاسو طرف نه چې مفتی صاحب محترم په باره کې کومه ټاپه وي په هغې به ستاسو طرف نه بحث
الحمدلله خاموش ته ودی کېدای شي مشورې کوي ما خو ته ویلو چې تاسو د ابو اجدادو سره مشورې کوي کېدای شي تلي چې مثالي سره ورسره خبرې اترې کوي. اوس د ده ته ویم عبدالرزاق ته ویم مسله د عذاب او ثواب قبر. اوس عذاب او ثواب قبر څنګه مسله ده کېدای شي د پنځپیرې ته خپله معلومه دي. دا ستاسو د عقیدې کتاب دی عقاید علماء اسلام. کتاب نوم دی عقاید علماء اسلام. د دې صفحه د 625 په دې کې لیکي چې د جمعیت اشاعت التوحید و سنه عقیده دارا چې په دې ځمکې والا قبر کې دا کم بدن پروت دی دې ته هیڅ قسم عذاب او ثواب نشتا. اخیرہ کی وی قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ جزا و سزا کی ساری کارروائی روح کے ساتھ ہوتی ہے اور روح کو ایک اور جسد مہیا کیا جاتا ہے. روح تو بل بدن ملاوے گی بعلیین اور سجین کل تو جزا و سزا ملاوے گی. دا استاد عذاب و ثواب قبر عقیده دا راځه په دې باندې به بحث وکړو. که تیاری فبها که نه یې تیار بل چانس هم درکوم. دا عذاب او ثواب قبر په باره کې عقیده جمعیت اشاعت التوحید و سنه د جسد عنصري نه د انکار ده په دې باندې تیار شي. اوس د دې عقیدې مطابق د علماء دیوبند د پاکستان د شلو مدرسو فتوا راغلې ده چې د کوم سړي دا عقیده ده چې په دې ځمکې والا قبر کې عذاب او ثواب نشته او روح ته بل بدن ملاویږي علیین او سجین کې جزا او سزا تعلق د هغې سره دی. د پاکستان د شلو مدرسو فتوا دا ده چې دا سړی د اهلسنه والجماعه نه خارج دی ګمراه دی اعتقادي بدعتي لمونځ کولو پسې مکروهي تحریمي دی. اوس دغه موضوع شوه ستا سره عبدالرزاق که د عجز نه علاوه خبره کوي دا موضوع شوه یوه. دویم چانس درکوم بله موضوع ستاسو د طرف نه ډېر په شوق او ذوق سره خصوصا د خضر حیات دا طبیعت مطابق انتهایی خطرناک موضوع چې مسله د سماع موتا ده چې تاسو عموما وایي چې دا مافوق الاسباب د په قبر کې د مړو د اورېدو مسله او دا عقیده د شرک او د کفر ده چې دا چا عقیده دا وي سړی کافر او مشرک دی. اوس درته ویم دغه موضوع دا شو عذاب قبر باندې تیاری ډېره ښه ده که په دې نه تیار مسله د سماع موتا شو او دام درته ویم مسله د عذاب او ثواب قبر څومره خطرناک او نازکه مسله د سماع موتا څومره نازک او خطرناکه مسله ده. ګوره په مسله د سماع موتا کې د هغه سړي کتاب درته پیش کوم چې ستاسو خپل اعلان دا دی چې دا سړی زمونږ یو لوی عالم تیر شوی دی او خپل د سند کې تاسو دا سړی شمار کې مفتی کفایت الله سے د حسین نیلوی تاسو دا استاد او پیر او مرشد او مشر یادوي. اوس د دې سړي مفتی کفایت الله سے فتوا سره هغه وایي مسئلہ سماع موتا قرون اولا سے مختلف فیہ چلا آتا ہے صحابہ کرام کا بھی اس میں اختلاف تھا. په مسله د سماع موتا چې په قبرونو کې مړي اورېدل کولی شي یا نشي کولی اوري که نه اوري په دې کې د صحابو اختلاف صحابہ کے بعد بھی ہمیشہ علماء اس میں مختلف رہے اور آخرہ کی لکھی تاہم کسی فریق کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسری فریق کی تضلیل یا تفسیق یا تجہیل کر سکے کیونکہ اس صورت میں کہ مسئلہ قرون اولا میں بھی مختلف فیہات تھا. اس تضلیل یا تفسیق یا تجہیل کا اثر صحابہ کرام تک پہنچے گا کہ یو سړی وي سماع موتا د قبر کې د مړ اورېدو مسله د کفر شرک ده یا تضلیل تفسیق تجهیل کوي نو د دې اثر به صحابه کرامو ته رسي ولا شک فی فساده. دا د مفتی کفایت الله سے چې تاسو ډېر په مینه باندې اوس لګیایې سماع موتا مسله د کفر او شرک یادوي دا د مفتی کفایت الله سے فتوا شو. اوس ویما ستاسو طرف نه خو مسله سماع موتا او ستاسو د خپل یو مشر مسلم د توفیق دا د دې لپاره تویما چې تاسو په دې سیس باندې لګو او غور او فکر کوي چې کله ټاپه لګوي. دا ستاسو یو مولا دی د دنوم دی شیخ سید الرحمن الخطیب چې تاسو یو ډېر لوی عالم دی دار التصنیف جامعه دارالعلوم سیدیه اشاعت التوحید و سنه اوګه منشیره پاکستان دا د هغې نه چاپ دی دا سید الرحمن صاحب کتاب دی لیکي. البتہ نفس سماع موتا میں اختلاف ہے دونوں طرف سماع موتا کے اختلاف شتا دونوں طرف صحابہ کرام سے لے کر آج تک اکابر علماء ہے دوارو طرف تا صحابو دا دورنا اکابر علماء دی کسو کی قبرون کی اوریدل کی دام صحابو اکابر او دی بل طرف تو اور سب نیک بندی اور اکابر اولیاء ہے کوئی ان میں کافر اور گمراہ اور معتزلی نہیں. کسو قائلین د سماع موتا دی کسو منکرین دی دواړه جانب اهل حق دی یو جانب هم پکې معتزله یا گمراہ یا کافر نشتا. اوس ته سوچو کا
ته وایې چې سماع موتا مسله د کفر ستا مشر وایي چې دې کې د صحابو اختلاف دواړه جانب حق او بیا دا ور ستا دا فتوا رسي صحابو ته ځکه مفتي کفایت الله صاحب استاد مشر خپل او دام درته په مسله د سماع موتا کې چې تاسو فتوا د کفر لګوي د دې خپل عالم مطابق تاسو دوسانی دا ور جو دیوس اور بے غیرت ہوتا ہے الفاظ اردو کی ویم د اصل کتاب جو دیوس اور بے غیرت ہوتا ہے د نعمت الله د پنځپیران اکثر زمون په باره کې وي دا بے غیرت دی دا بے شرم دی دا دادی اوس ګوره چې بے غیرت څوک جو دیوس اور بے غیرت ہوتا ہے اس پر جنت حرام ہے په دبان جنت حرام کائنات میں سب سے بڑا دیوس اور بے غیرت وہ ہے جو صحابہ کرام اور خلفائے ثلاثہ کو بری نسبت کرتے ہیں چې څوک صحابو ته خلفای راشدین ته بد نسبت کوي دوس او بے غیرت هغه په مسله سماع موتا کې ستا فتوا راځي په صحابو باندې د دې خپل عالم د وینا مطابق بے غیرت او دوس دیوس دغه سړی دی لکه خضر حیات او د عملګری چې په مسله سماع موتا کې د کفر ټاپې لګي حالانکہ اس مکرر حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو غیرت والا فرما کر جنت کا حقدار قرار دیا اس حدیث کے سننے سے روافظ ملاعنہ کے دانت کٹے ہونے دا اگد تفصیل بیا لکل دی خو مسئلہ دا شوا دا سماع موتا اس پا مسئلہ سماع موتا کے عبدالرزاق سے ابتا تیارے گی نعمت اللہ تیارے گی واحد اللہ وحدان خود الحمدللہ تقریباً وخشو چلا جواب شوی دی مکمل په مسله سماع موتا کې مې هغه سر کلیکونه کړي د الله په توفیق دا عبارات مې هغه ته ښودلې دي او د هغه په سترګې بینا شوي دي هغه نه لږ تپوس وکړي سبق ته زده کړي اوس تا سره ټاپې ډېرې دي او ډېر په جذباتو کې راغلي خو د مخکې ناستې نه صرف د کیمرې په مخکې باندې نو اخره کې درته بیا ویم خلاصه د خبرې دا شوه که مسله د خضر حیات د کفر او د شرک وي او د مفتي صاحب محترم په باره کې ستاسو خضر حیات د مفتي صاحب سره مخې ته تیار کې کېنوئ نمائنده په حیثیت د خپل استاد ما ترنګ وکړي تاسو کې چې کوم سړی د خپل استاد نمائنده جوړیږي مفتي صاحب محترم خضر حیات په بحث وکړي که دې ته تیار یې ډېره بهتره که دې ته نه یې تیار دویم نمبر شق دا دی د خضر حیات د عجز اعلان وکړي چې هغه مناظره نشي کولی خپل کفر ځان نه نشي لرې کولی خپل اسلام نشي ثابتولی مفتي صاحب محترم سره تاسو چې کم کس کېنئ د خضر حیات د نمائنده په حیثیت باندې بالکل تاسو بیا کېنئ دا دویم شو دریم شق در کوم دریم نمبر چانس که بالفرض دغه ته نه تیار عجز اعلان هم نه کوئ نو بیا تاسو عبدالرزاق نعمت الله واحد الله کم پنځ پیري خصوصا د خضر حیات ډله یا د منیر شاکر ډله کم یو تیاری په مسله د عزا او ثواب قبر کې نوجوانان احناف طلبه دیوبند قافلې سره مخ ته کېني نه یو موضوع د عذاب قبر او ثواب قبر متعین بکو که بالفرض دې تم نه تیار سلورم قصر کوم ځکه مذهبونه سلور دي سلورم قص دا دی چې مسله د سماع موتا چې تاسو ته عموما په هر مجلس کې کفر او شرک نسبت کوي په هغې مسله باندې به کینو او به ګورو چې د عقیدې په لحاظ سره ګمراه اعتقادي بدعتي اهل سنه نه خارج څوک دي هغه به وګورو په مسله سماع موتا کې او الحمدلله نن تمام دنیا مسلمانانو دا کتلې ده چې په مسله د عذاب او ثواب قبر کې د پنځپیرانو انتهایی خطرناک عقیده ده او د دې وجه نه دوی پسې مونځ نه کېږي حواله مې درکې کتاب مې ته وښودلو تفصیل پکې شته او دویم مسله د سماع موتا کې پنځپیرانو فتوا په صحابه کرامو باندې لګي او د هغې وضاحت مې د دوی د کتاب نه وکړي چې فتوا په چا باندې لګي نو په دې څلورو قسطونو کې چې پنځپیران کم ته تیاري په هغې موضوع باندې راشي هسې د بې مقصده خبرو نه سم نه جوړي یکڑی دا حق دن خدمات کڑی دا حق دن خدمات عالمان بامانی دیوبندیان بامانی دیوبندیان بامانی دیوبندیان بامانی دیوبندیان بامانی کڑی دا حق دن خدمات کڑی دا حق دن خدمات عالمان بامانی دیوبندیان بامانی دیوبندیان بامانی دیوبندیان بامانی دیوبندیان بامانی